زمونگا افتخاری کڑی پمینا خدمتونا زمونگا افتخاری کڑی پمینا خدمتونا تا کنڈو یاتیمانو سکوی چیم تتونا زمونگا افتخاری کڑی پمینا خدمتونا زمونگا افتخاری کڑی پمینا خدمتونا تا کنڈو یاتیمانو سکوی چیم تتونا ارابت اکڑی پہر زیک امدادونا پداغ خدمتونو ورلور کی در اجرونا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرغور ابتداء تاسو په خدمت کې حاضر یم. یو یتیم را سره ناست ماشوم د یوسف مرحوم زوی دی او الحمدلله زمونږه چې کوم ماخانه پیسې مونږه وظیفه ورکو نو الحمدلله دیم پکې شامل دي. دا هغه کورونه دي کوم کې چې یتیمانان دي خو د عمر ماشومان دي ټول پوچې پوچې ماشومان دي یا د لسو کالو دي یا د لسو کالو نه لږ زیات دي یا کم دي. دا ټول چې کوم شپږ کورونه 15 کورونه دي ټیم کې موږ سره د یتیمانانو چې کوم چلیږي دغه هم ټوټل دغه شان چلیږي. په دغه ترتیب کې الحمدلله د کونډو د رونډو د یتیمانو د مسکینانو د لاعلاجه بیمارانو د پمپونو د جوماتونو د قرآن مجیدونو یو پیره بیا قرآن محل کې ناست یم. دا ځای ډېر زیات یو عظیم او مبارک ځای دی الحمدلله او په زرګاو په لکو قرآن مجیدونه را سره زوی پراته دي. دا زمونږ دفتر هم دی دا زمونږ ځای هم دی او الحمدلله د دې خدمت ته برکت زمونږ دا کار هم الله پاک روان کړی دی او د دغې خلکو خدمت ته کوو دا د دې کلامونو برکت دی. هغه زوی قرآن مجیدونه دي. په روټین کې ګرځو بیا زمونږ سره یو ورور روټین کې دا خلک الحمدلله چې کم رونه امدادونه کوي لارې د دې کلامونو د برکت هغې ته ډېر تیر سور کوي. که څوک لګېږي که څوک ډېر کوي. بیا په دې کې مونږ سره په روټین کې یو ورور را ملګری شو او الحمدلله زمونږ د دې خپل کلي دی. هغه بیا د ماخانه 15 کورونو ذمهواري واخیسته د یتیمانانو. بیا ورسره چې کم په ګدر جامره کې مونږ سره کم ایازه پیسې او بیا د هغې ذمهواري واخیسته 6 کورونو شو مونږ سره. بیا راته ویلو چې یاره په ساولډیر په ایریا کې صرف په ساولډیر په ایریا کې په کم ځای کې هم داسې څوک یتیمانې جنکۍ او د هغې واده پاتې د څه د وجې نو بیا به ما ته وې انشاءالله تعالی زه به زه خپل کوشش کوم چې هغې کې سره بھرپور امداد وکړم. بله ورځ زمونږ اتفاقي په دې کلي کې یو دوه غمونه داسې راغه پرون ما هغه شیر کړي مو چې هغه اتفاقي داسې انتخابي فقیران غریبانان کورونه په هغې باندې ډېر درانه درانه غمونه راغله. الحمدلله په هغې کې ما ورپسې میسج وکړو 20,000 روپۍ مو یو کور ته ورکړي 20 مو بل کور ته ورکړي د هغه ماخانه پیسو نه علاوه هم الحمدلله د هغه پیسې د الله تعالی دې په خپل دربار کې قبول او منظوري کړي او الله پاک ته ور ډېرې تیرې ورکړي چې څومره خلک موږ سره امداد کوي. الله دې ټول په دواړه جانه خوشحاله کړي او بیا بیا دغه وایم په دې کلامونو په دې منځ کې ناست چې الله پاک دې د دې کلامونو د برکته خوشحاله کړي چې څوک هم امداد کوي او بیا څوک زیات کوي څوک کم کوي د هر چا خپل وس دی. الحمدلله په دغه ترتیب کې زمونږ سره د یوسف مرحوم کور دی چې دغه زما په خیال 15 جنکۍ دي او دغه یو ماشوم دی. دا یو ماشوم د ډېرۍ په سر باندې د کرۍ په کور کې اوسېږي او الحمدلله د دې هغه روټین کې بار بار د دې خدمت کوو. تېر شوې پیره کې د دې د یو خوراکۍ واده او هغې کې الحمدلله ما تقریبا آواز وکړو او په هغې کې 56,300 روپۍ الحمدلله هغې کې مونږ حواله کړي دي. ده هغه مشترکه پیسې وي. بله همدغه کرور ووایي چې یاره به په کلي کې چې په کوم ځای کې دغه شان څوک یتیمانان وي او هغوی ته د واده کې څه مسایل یا څه سیسټم برابرېږي نه ما ته ووایه زه به ورسره د خپل وس مطابق زه به امداد کوم. نو الحمدلله په هغې کې 3 سپارنګ ورکړو د دې ګاونډي دي زموږ ملګری دی ورور بی دی. ما ورته مې دغه ماشوم انفام کړه چې دی راشي. نو الحمدلله نن د هغه ورور د طرفه دې سره ما بېګا خبرې وکړې د ادریس په موبایل باندې نو مور یې ویل چې یاره چې 1,000 روپۍ نه وي زموږ به پې ښه ښکلی کار وشي. نو انشاءالله تعالی 1,000 نه 80,000 روپۍ به انشاءالله دې ماشوم ته ننواله کوم. 80,000 روپۍ دا د هغه ورور د طرفه دي. دغه پیسې زموږ نه دي دا بار بار وایم دغه پیسې پردۍ پیسې
مونږ ته دعاګانې کوي دغه خلکو ته دعاګانې کوي چې ان شاء الله مزید الله پاک ته نور استقامت را نصیب کړي دغه خلکو ته د الله وسو توفیق ورکړي چې ان شاء الله تعالی دغه خلکو خدمت کو د ټول کلی کې وګورځو ور تل شو در تل شو چې دا فقیران پاتې شي دغه ماشومان یتیمان دا د اسم ني دا نه د چا د خدي نه چا د بدي ډیر زیات پوچې ماشومان او په دې په وګو باندې د ټول کور ذمہواری دا بیا په سوالونو په فکرونو کې زمونږ د ویډیوګانو د ټول سیستم مقصد دا دی چې مونږ ته بعد ټیم کې زویا مچره د ویډیوګانو کې مونږ تم ځان بده کار شي او دا سیستم روان په دې فیسبوک د سره شو الحمدلله دا دومره هیوي کارونه چې کی دا هم دغه برکت کی ول ان شاء الله تعالی نن با دی وی چې زموږ په 15000 روپیا باندې کار کیږي نن به دې ته 10000 روپیا وعلیکم کا خیری دا غرور ته طرف دی دا شمارل د دې طرف دی ما 10000 یاد کو دا څه ته خود ته غونډه ورکم دا پته نه کی دا ما 100 ورکو 50 ورکی دا صرف دغه خلکو چې څوک را لګي دا غي د مطمئن کولو لپاره چې راغی ته پته و چې او باقی دا پیسې زما دي ته ورکړي دا بچي ولا 5 دا 10 دا 15 دا 20 دا 25 دا 30 دا 35 دا 40 او دا 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 او 80 دا پیسې ما یو پیر بیا مو دا پیسې ما دغه شان ورکول شي بعضې خلک وایي یاره شمارل کوي شمارل دې لپاره کوو که دغه پنډ زه داسې ورکړم د دې پته نه چې دا ما څونه ورکړي دا صرف د هغې خلکو دغه مطمئن کولو لپاره چې هغې ته پته وي چې روپۍ مو ورته وشمار الحمدلله 80000 روپۍ را لېږلې او 80 روپۍ مو ورته حواله کړي الله تعالی دې پرې دې کار وکړي او الله تعالی دې څوک په ماشوموالي باندې نه یتیم کوي دغه زموږ سوال دی ځکه چې دا ډېر زیات ګران کارونه دي ګران وختونه دي هغه بچی والی 80000 روپۍ رسېدو مور ته به دې مو چې دغه پیسې د چا دي هغې له به دوا کوي مونږ ته به لږه کوي دا پیسې چې د چا دي هغې ته به زیاته کوي انشاءالله تعالی ټولو ملګرو ته هم دغه درخواست دی چې څومره مسلمانان یې چې څومره زموږ دا ډونران دي خصوصي دا ملګري پکې نور چې څومره دي څوک لږ رالېږي څوک ډېرې ټولو ته د خله د خلاصه دواګانې کوي او زموږ خو به ورته دقه سوال چې الله پاک ته د دې قرآن محل کې دا پروګرام په دې وجه کومه چې ډېر زیات مې د اړه خوشحالېږي چې داسې کله داسې غټ غټ پروګرامونه نو زه بار دغه سوال کوم چې الله پاکه د دې زرګاو د دې لکاو کلام پاکونو په وجه باندې د دې قرآن مجیدونو په وجه باندې یا الله پاک دغه خلکو تم استقامت ور نصیب کړي ډېرې تیرې ولا ورکړي د غمونو نه وساتي او موږ ته الله پاک استقامت را نصیب کړي چې د دې خلکو خدمت وکړو په نره باندې د دې خلکو ور در ته ورسو او ان شاء الله تعالی د دې خدمت چې کوم دي چې هغې دي په کوڅه باندې وکړو د فیسبوک دغه سیستم صرف زموږ دغه مجبوري ده چې الحمدلله دغه پیسې به نور ځایونو ته تللی دا به نور تنظیمونو ته پردو علاقو ته بدلې الحمدلله د دې ته پته ولګي چې په دې کلي کې سیستم روان دی نو الحمدلله اوس موږ ته رالیږي او په دغه خلکو باندې تقسیمو پروګرامونه ځان سره شیر کوئ دغه د سپورټ لپاره ستاسو سپورټ دی چې له چا سره سم کېږي باقاعده دغه کار تاسو وینئ که اعتماد وي بالکل ډالېږئ که اعتماد ونی هم چا تړلی نه او الحمدلله زموږ چې کوم ترتیب دی کوم کار دی هغه روان دی الله پاک دې دغه پیسې په خپل دربار کې قبول منظور کړي او زموږ د غرور چې په کوم مقصد په کوم بنیاد باندې را لېږلي الله دې هغه دې په کار کې چې په کوم ځای کې راځي ډېره مهرباني